وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. عدوى وزن دی کنه فعلا چې بیماری نیونه بلته نه لګي ولا طیره هم د شي سپیرتوب هم په چی کې نشته کنه که یو شي نه د سپیرتوب ونیو سم نه کېږي سپیرتوب نشته دنیا کې ولا هم د شي ته دا خبره نشته چې ټپوس ګرځي کنه څو پرې د مقتول ولا بدله نه یې اخذ شي د تګي کوغې وهي او اوبو پسې تګي یا د دې اډوکونه جوړېږي وغیره دا خبرې هسې دي ولا سفر او دا خبرې نشته چې سفر میاشتې کې واده نه دي کول پکار او کار روزګار نه دي کول پکار شمس ټټوي ځکه سړی پکې تباه کېږي بلګانو پکې خولې پلو کړي دا خبرې فضول دي نه سفر مظفر نه ورته ویلی شي چې سړی کامیابېږي هېڅ شی پکې منع نه دي. وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا هامة فقام إليه رجل فقال يا رسول الله چې کله دا خبره پیغمبر اسمه که چې بیماری ونه بلته نه لګي او کس را پاسېد تپوس یې وکړو فقال یا رسول الله البعیر یکون به الجرب وتجرب به الابل چې رسول الله یو ځای کې وخوي خرخ پې لګېدلې د نورو خان ته د نه خرخ لګي بیا دا څنګه شوه قال چې ذلک القدر دا خو د تقدیر خبره ده که نه اوس راته دا وښایه که نه چې دې اوښ نه نورو خانو ته خرخ ولګېدو د اول ته بیا چا ولګو دلته خو نورو خان نور غلي مو خو څوک نه وکتل چې دلته څوک اوښ راغلی وي څه اوښ راوستلی و چا خري شو ته او خانو ته نه ولګېده د کوم ځای نه راغلو سره نه چې خدای پاک دې اوښ کې اوله نه ولګوو که نه خو د نورو کې الله پاک ولګوو که نه. قال فمن أجرب الأول. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا لي بن مسهر عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الممرض على المصح چې بیمار سړی په صحیح سړي باندې به نه رانباسي که نه چې سړی بیماري بل روغ رموټي کېدی شي نه دا بیمار شي. باب الجزام دا باب دی په بیان دی جزام بیماری کې چې بدن باندې به سخت وادي خدانی شي قسمه قسمه سړی پوخ خوري شي مړېږي ترنه بیا ځنه چمړي بیماری ده. وبه قال حدثنا ابو بكر ومجاهد بن موسى ومحمد بن خلف العسقلاني قالوا حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل مجزوم یو پیرکتی مجزوم سړی پیغمبر اسلام لاس راونی چې راځه روټۍ خوره فادخلامه بالقصع چې روټۍ خوره سره په دې پلیټ کې ثم قال كل ثقة بالله وتوكلا على الله چې په خدای توکل کوه خوره دینه بیماری نه لاګي چې بس داسې خامخا مؤثرې وګرځئ. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي الزناد قال حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن هند جميعا عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت الحسين بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمر سلم فرميش لا تديم النظر إلى المجزومين أي مجزومين تماغري. وبه قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن رجل من آل الشريد قرنين يسري ويقال لعمر عمر نمو عن أبيه قال مخت خبرك چې كان في وفد ثقيف رجل مجزوم د وفد ثقيف راغلی پیغمبر سم ته کنه د سی وفدونه به د ثقيف په د مخ کې خو چې کله طائف وغیرہ فتح کیدو لګ جګړه کړي وکنه پیغمبر سم خلاف او صحابه او خلاف خرست بیا خدای پاک ول ایمان ور کو دونه کسانه راغلو کنه پاکي یو کس رجل مجزوم جزم بیا جزام بیماری و فارسل الیه النبي صلی الله علیه وسلم ارجع پیغمبر سم ته پیغمبر کو چې دی جنا واپس لار شته خپل ځای ته او دوی چې فقط بایعنا کوم سره بزبیت کړي لاس ملول ضرورت نشته لاس سره نه کو ملاو د دینه معلومه شو چې بیماری لګي او ځنه حدیثونه معلومي چې نه لګي اوس بس کواله کا پرشنې هیڅ خبره نشته پرشنې خبره اله چې علم لسرنی او په نه وي نه به پریشانه کیږي او خاري خبره به خپل به پریشانه کیږي او ټول ملک به د ډنډورا خبره کړي چې الله تبا کیږي او ورسته او پلانې شي د ډینګي شي ریس نشته لکه خبر اصل کې دا ده
چې که خدای دې بیماری کنه سره د وایرس نه بغیر هم بیماری کې خلک ولې د بیماری ټول خالي د ژمي موسم ته شو پکې چا زکام او چا پکې ټوخي چا پکې ګالي واخیسته چا پکې شیشه چا پکې دا بیماری نه اسشته او چاته چې د خدای پاک طرف نه دا لیکل شي چې دا مړیږي دا خو ظاهره خبره چې مړیږي باغ په څه شي هم مړیږي به ورځي نو د دې چې نشه سره د شعر غړي وزکه مړ شو د نور پکې ولې نشو مړ د کوم پکې پاتې شو د دې سوال پیدا کړي د کوم پکې مړ شو دي ته خو ډېر خزي هن ورزي کنه چې د مړ ولې شو دی جواب ولا ورکړي چې د نور پکې پاتې ولې شو دا ولې نشو پکې مړ خو معلومه شته نه کنه دې تخدای لیکلی نو چې نه به بیماریږي او نه به مړیږي چاته چې لیکلی چې دا به مړیږي دا بیماریږي دا بیا څه کیږي دا څوک نشي بچ کوله نو اصل کې خبره دا کول غواړي کنه چې ګوره د بیماریان شو که وایرس شو جرثومي شوي او که د میکروب شو د څومره شیان دي کنه دا د خدای په اثر سره د خدای په طاقت سره کیږي ښه کنه چې الله ولا غواړي اثر پکې پیدا کوي خپل باندې دا مؤثر نه دي علت نه دي صرف اسباب دي دا خو رسول الله کته ځان مشان ځان بچ کوي ځان لپاره علاج فراهم کوي احتیاطي تدابیر اختیار ده خو خبره ده نه د شي د بیماری په وخت کې احتیاطي تدابیر اپناو کول شي ګناه نشته خو دومره اواخو بل نه ورکه کنه دومره وادي ولا ورکه چې خبره د ورسره چې ګوت خپل باندې د بیماری ارڅ کوي بیماری خو څنګه شي کله د بیماری واچل کنه راچا واسطه دي د خپل سوچو که خالق را واسطه کنه نو دا سیس کې دل شي سړی به کمزور عقیدی ولې کنال ته بکینی شا سره یره زکام رته ولګي دا تنبیزي ټوسکا کول ما تینا زکام شول یاري پوسی کول تا ته زکام نشو دا خبرو کده دي ته چاواله غو زکام چې تا ته ولګي د خودي مننه شي ابتدا اندی ته د سیلګي د لکه څنګه تا ته ولګي تا ته ابتدا ان شولو دي سره دي خبره څه تعلق شو چې دي ته ولګو یدي سره کې نس دي ته چاله غواله واغره ته سلسله او خساره نه بیان کړه مره تکړه سره رګ بیخ به معلوم نه کې چې دا چا کوم طرف نه راغلي خو پیغمبر سم دی چې کوي سره ضعیف العقیده یې کې شي کنه داخله شي سره د پلنی شي نه ز بیمار شوم نو دا خبره نه شو د شرکیاتو کې راځي کنه دا یو شرکیات دا نه دی کول پکار دي سره مشرک نه ګرځي او ته یې نه می پي خورلې کنه هغه دی او جن زکامو لګي دي معنی چې ته پای بیمار کو د سیما وایده سیوا چې پي خورلې خدای ته نه بیمار کوم پای نه یار د سره تعالی کې شنه مترخه درو خورلې خدای ته نه بیمار کوم او دا خبره دی خاده خو ته خو چې کای خبره ډاری کوي پای نه بیمار شوم پلنی شي نه بیمار شوم